د بعضې خلک د نوکانو او د ویښتو متعلقه تپوسونه کوي چې کله انسان ویښته کټ کړي یا نوکان کټ کړي نو دغه په بیت الخلا کې غورځول یا د اودس په ځای کې غورځول دا جایز دي که نه دي جایز. نو ګوره ځان په دې مسله باندې پوه کړئ چې ویښته او دغه رنګه نوکان دا د انسان د اعضاو زاید اجزا دي چې د صفای نه پس په بیت الخلا کې یا په وضوخانه کې یا غسل خانه کې د دې غورځول مکروه دي او فقهای کرامو لیکلي دي چې دا د بعضو بیماریانو ذریعه او سبب جوړیږي. نو بیا به په دغه نوکانو باندې څه کې نو ګوره بهتره دا ده لکه فتاوی تطرخاني کې لیکلي دي چې ينبغي ان يدفن علامة ظفره ومحلوق شعره وان رماه فلا باس. چې ګوره بهتره دا ده چې دا سړی مناسبه دغه ده چې د نوکان کله کټ کې یا ویښته کټ کې نو دا چرته دفن کا راویخله او یو ځای کې پاک ځای کې ښخ کا. خو که چا وغورځول نو هم پې څه بدې نشته دی. خو ګوره که چا په وضوخانه کې بیت الخلا کې او د ګندګۍ په ځایونو کې لړه کړل نو دا مکروه دي او ښه نه دي. وایي ځکه لأن ذلک یورث داعا دا بیماری پیدا کوي او نبی علیه الصلاة والسلام نه هم ارشاد نقل شوی دی چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د ویښتو او د نوکانو د ښخولو حکم فرمایلی دی او فرمایلی دی چې ګوره دا دې دپاره چې دا کم خلک جادوګر دي کم بنیادمان جادوګر دي چې دا په دغه باندې چرته قبضه ونه کړي او دغه په جادو او په دغه سیزونو کې استعمال نه کړي. نو دغه حکم دی د نوکانو د ویښتو.